الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. صدق الله العظيم. عزتمندو حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم د یو عاشق او د حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم مبارک سره رښتینی مینه کوونکي یو بیبي د هغې تذکره زه تاسو سره کول غواړم. درویزه باباجي صاحب رحمت الله تعالی علیه مبارک ذکر کړي دي چې یو کافر و، د هغه بیبي وه او دغه بیبي حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم مبارک باندې ایمان راوړ. د دغه بیبي دا طریقه وه چې هغې به چې کله به یې روټۍ پخه کړه نو د روټۍ خوراک نه وړاندې به هغه د مدینې منورې په یوه لاره کې ودرېده او د هغلته به د حضور نبي کریم صلی الله تعالی علیه وسلم مبارک دیدار به وکړو او بیا به راتله. نو یو ځل ترې خپل خاوند تپوس وکړو، ای کافر چې ته د روټۍ خوراک نه وړاندې چېرته ځې؟ ما ګبراو شوه، هغې ورته رښتیا وینا وکړه چې ما په حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم مبارک باندې ایمان راوړی او زما ورسره د زړه محبت دی. زه د هغه مبارک د والضحی رخسار د مخ لیدو له هلته ځمه. د دې کافر ورته قسم وخوړه که چېرته ستا مخ بل چا وکتو یا چا وکتو ته په ما باندې بیا حرام یې. هغې ورته ووایي چې صحیح ده. او دا خبره دغلته یو منافق و، هغه واورېده چې کله دا د محبوب علیه الصلاة والسلام مبارک دیدار له ووتله نو دا منافق ورته مخې ته راغی. نو دا پاکه بیبي یو طرف ته ګوټ ته کېناسته، هغه ورسره خبرې کول غوښته، د هېڅ هم ونه وي. منافق پوه شو چې دا رښتینې صادقه ده. منافقان هم په دې طریقو پوهېږي. هغه ورته وي چې په چا باندې ستا ایمان دی او چا سره ستا د زړه محبت دی، د هغه قسم در کومه چې ما ته خپل مخ وښایه. هغه ډېره زیاته بېچارګي په عالم کې خپل مخ راښکاره کړو او بیا ورغه د محبوب علیه الصلاة والسلام مبارک دیدار یې وکړو. بیا کور ته لاړه. چې کله کور ته لاړه نو د مخ رنګ متغیر دی، بدلون پکې راغلی، زیړوالی پې طاري دی. چې کله خاوند وکته وی چې ولې ستا دا رنګ خو ډېر زیات بدل دی، هغې ورته ټول حال وي چې دغسې کار وشو، زما مخ نن یو کس ولیدو. هغې ورته ووایي چې خاوند چې ښه اوس به زه تا سره ګورم. کور ته ورغې او کور کې یو کویې وکنست. چې کله یې کویې وکنستو نو 3 ورځې هغې کې بیا اور بل کړو. چې 3 ورځې ښه په هغې کې اور بل کړو نو بیا یې دا خپله ښځه راوسته هغه کور ته او د دې ښځې په غېږ کې یو ماشوم هم و، بچی و. هغه ښځې ته وایي چې په چا باندې ستا ایمان دی، د هغه قسم در کومه چې دې اور ته ور ودانګه، دې ته ور ټوپ کا. ارشاد الطالبین کې دا ذکر دا خبره مذکور ده چې هغې بیبي د حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم مبارک باندې درود شریف شروع کو، هغې کوی ته ور ودانګه او ماشوم کافر سره پاتې شو. صداقت و محبت و د دې سړي دا زړه دا نرم شو او په جړا شو او دغه ماشوم یې د محبوب علیه الصلاة والسلام دربار کې پیش کړو چې یا رسول الله ما خو یو داسې عجیب کار وکړو او ټوله واقع ورته بیان کا. حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم مبارک په خپل پګړی مبارک باندې لاس کې خدا سي
چې کله په پګړۍ مبارکې باندې خپل لاس کېښو او چې محبوب علیه الصلاة والسلام فرمایل چې رب ذوالجلال چې زما دغه دوست او سره محبت کوونکي دغه بیبي چې دغه د اور ونه سوځوي. بیا لاس راوچت کړ چې څنګه لاس را دغه کوي دغه دوران کې جبرئیل امین علیه السلام مبارک تشریف اوري وکړه. محبوب علیه الصلاة والسلام مبارک یې فرمایل چې یا رسول الله که چېرته تاسو خپله پګړۍ مبارکه د خپل سر نه کوزه کړې وې د الله جل جلاله نه دا حکم و چې ما به دا اووه ځمکې اووه اسمانونه درهم برهم کړي. ستاسو دومره لوی عزت دی، ستاسو رب جل جلاله سره دومره لوی مقام دی او شرافت دی ستاسو سره. چې کله محبوب علیه الصلاة والسلام مبارک خپله دغه کافر سره چې کله یې کور ته ورغی او هلته کې چې کله دا کوین هغه سر لرې کړه، هغه د تنور نه سر لرې کړه چې کوم کې هغه ورغورځولې وه. نو محبوب علیه الصلاة والسلام مبارک چې کله وکته نو هغه اور په هغې بیبي باندې ګلې ګلزار شوی او پکې تر او تازه ښه ښایسته ناسته وه. دغه واقعه چې کله هغه کافر ولیده نو هغه هم په محبوب علیه الصلاة والسلام مبارک باندې ایمان راوړ او د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم په صحابه کرامو کې داخل شو. دا د محبوب علیه الصلاة والسلام مبارک سره د محبت یو ادنا جھلک چې د محبوب علیه الصلاة والسلام مبارک په دې کائنات کې چې کم زیات وفادار هستی د آدمی د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذات مبارک که چې چا محبوب علیه الصلاة والسلام مبارک سره محبت ساتلو دا محبت په وجه باندې الله جل جلاله به یو تکلیف له هم ورنکي، یو عذاب له به هم نه ورنکي، ځکه چې د چا محبت د هغه په زړه کې پروت وي دغه زړه الله جل جلاله په ورځ د قیامت په جهنم باندې حراموي. د الله جل جلاله نه دعا ده چې الله جل جلاله زمونږ محبوب علیه الصلاة والسلام سره رښتینی محبت نصیب کړي. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.